नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मुसलमान वरुणो नबी अलैहि सलातो वसलाम यौ ورځ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو 15 اعمال او خودل مختصر دی ډیر شارټ ټایم په لګي اجرونه بے انتها دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای اے علی زما د ترزویا هر کله چې تو د کېږي کنا نو د اود کېدو نه مخکې 15 اعمال کوا د دې نه بغیر ګور علي چرته ود نشي د الله رسول کم دي قربان شم نه د الله رسول پتا زما سر قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای اے علی هر کله چې تو د کېږي د اود کېدو نه مخکې علی سلور زر دینار صدقه کوا بیا ود کېږي علی هر کله چې تو ود کېږي یو قرآن مجید ختموا بیا ود کېږي علی ته چې کله ود کېږي د دو کسانو روغ راولا یو بل سره چې نه لګي ته پکې منډې تړلې وغه هغوی زړونه یو بل ته صفا کوا علی بیا ود کېږي علی چې ود کېږي د جنت قیمت ادا کوا بیا ود کېږي علی کله چې ود کېږي نو یو حج کوا بیا ود کېږي علی رضی الله تعالی عنہ د الله رسول صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې دا 15 اعمال دا به څنګه کوم جی دا هو غټ ټیم دی لپکار دی دا هو پوره ورځ کې هم دا نه کیږي جنت قیمت څنګه ادا کم د الله رسوله د دو صلح څنګه وکم سلور زر دینار څنګه صدقه کم یو قرآن مجید څنګه ختم کما د دو ناراضه شوي انسانانو منځ کې صلح څنګه وکم اې د الله رسوله دا ډېر درانه کارونه دي او وخت دومره مختصر صرف خوب د خوب نه مخکې به زه دا کومه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جی 15 اعمال ښودلي 15 دعاګانې ورته ښودلي 15 دعاګانې ډېر مختصر دعاګانې دي جی هر یو کس ته ګوره دا مونږ یاد کړو ښه هر کله چې مونږ د کیږو نو چې دا ورد مونږ نه کړی که نه ګوره چې مونږ له خوب را نشي ګوره ښه او زمونږ ډډې ګوره بسترو سره ونه لګي ښه اکو زنانه دي اکو نارینه دي نو ټولو له پکار دي چې دا 15 عملونه د خوب نه مخکې کو د هغې نه پس جي سترګې بیا پټو د الله رسوله ښکاره که راته جي څه اعمال دي نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي اے علی چې ود کېږي سلور زر دینار ورکوا د الله رسوله څه عمل دی اے علی سلور پیری سورہ فاتحه وایا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لس سکندم بجونه لګیدل ماوي دا وسلور په روایا دا داس شو لکه تا چې 4000 دینار د الله په لار کې صدقه کړه علي یو قرآن مجید ختمو به ود کېږي د الله رسول هغه څنګه درې پیرې سورہ اخلاص وایا بیا ود کېږي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 15 سکند په ونه لګیدا دا درې پیرې وایا علي دا داسې دی لکه تا چې قرآن مجید ختم کو علي د دوو ناراضه شوي زړونه یو بل سره میلاوه ها روغه کوه د الله رسوله دغه کوم عمل دی لس فیری استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا لس فیری وایا علي تا چې لس فیری دا استغفار وي دا گویا داسې دي تا چې د دوو ورونو یا د دوو ګاونډیانو یا د دوو هغه انسانانو مسلمانانو یو بل سره نه لګي په هغوی کې تا صلح وکړه علي دا کوه علي د جنت قیمت ادا کوه د الله رسول جنت قیمت څه دی
لس پیرې فما درود شریف وایا، لس پیرې. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چاله کو درود ابراهيم ورزي ماشاءالله پسونو په زرګونو قسمه درود مبارک دي. علي ته چې کله ود کېږي نو په ما باندې لس کرتا درود وایا. دادا سیده لکه ته چې د جنت قیمت ادا کې. علي حج کوا، حج نه بغیر مو ود کېږي. د الله رسول دې لپاره کم اعمال دي. علي سلور پیرې درېم کلمه وایا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله. دا دې پکې ووي او کو نه وي. صحیح ده. نو یاره جی دا ټول چې زویم کنه، دا ټول چې زویم دا 15 اعمال دي، 15 عملونه دي. دا چې زویم کنه نو مشکل د کو زما په لس منټه خراب شي، لس منټه. نو ازدم کړه کنه ویډیو کو چاله ازده کړي نه زدا بیخي دا شات ته ساس کم، د شاتون وانه بیخي اسانه کم او تاسو له درکم. زما په بیان کې به پیچیدګي نه، ځکه چې زما بیان عوام هم ګوري، خواص هم ګوري، او خاص کر هغه عوام هم ګوري چې ډیر په پیچیدګۍ نه پوهیږي. نو ګوره زه ته پیره بیا وایم، مې سلور پیرې الحمدلله رب العالمین ولدوالین پورې دا داسې دی چې ما 3,000 دینار صدقه کړه. 3 پیرې سوره اخلاص قل الله احد تر ولم یکن له کفوا احد دا داسې دی چې ما یو قرآن شریف ختمو. استغفار لس پیرې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه دا به لس پیرې ویم. دا داسې شو لکه ما د 2 کسانو په منځ کې صلح وکړه او لس پیرې درود مبارکه. په دې به انشاءالله روان ویډیو کې خیر درود مبارکه باندې کومه. لس پیرې درود مبارکه دا داسې دی لکه ته چې د جنت قیمت ادا کړي. او جی درېمه کلمه سلور پیرې ویل دا داسې دی لکه ته چې یو حج وکړي. صحیح دی. انشاءالله دا خپل اعمال کې د وس نه راوړو. هر کله چې زه مسافر ما یا زه په خپل کلي کې ما زنانه دي، نارینه دي، واړه دي، غټ دي، هر کله چې مونږ اوده کېږو که نه نو ګوره دا غټ ثوابونه ګوره مونږ ته منتظر دي. یقیني بس ډېر ګټل دا ثوابونه ګوره ډېر اسان دي. خو کم سے کم مونږ د دې خبرو ګوره کم سے کم اهتمام وکړو. صحیح ده. ښه خبره فعلاوهل دا هم صدقه ده. تاسو ته پته ده دا خبره به څنګه فعلاو، بس شیرینګ. صحیح ان شاء الله. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.